ډیرو محترم مسلمانانو، یو زبردست وظیفه او تجربه شد وظیفه د الله تعالی د کلام حصہ الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. مسلمانانو دا وظیفه داسې وظیفه ده او په دې باندې الحمدلله ډیرو خلکو په د الله تعالی په د هغوی کارونه سم کړي، د هغوی په الله تعالی مخې روانې کړي، قرضونه په الله تعالی ختم کړي، رزق ته الله تعالی فراخه ورکړي او ملازمت کاروبار ته الله تعالی ورکړي. د چا دکان نه چلیږي، دکانونه په د الله تعالی د خلکو چلولي دي. نو مسلمانانو دا یو بهترین د رزق، د کاروبار، د قرض، د برکت، د غیبی امداد د فاره ان شاء الله العزیز دا وظیفه تاسو وکئ. الله جل شانه بس تاسو ټولې مسلې ختمې کړي، ځکه د الله جل شانه د کلام وړوکی آیات دی او صرف پکې 15 ټکي دي. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. دوه خو پکې د الله جل شانه نومونه دي، یو پکې ذاتی نوم دی، یو پکې صفتی نوم دی د الله جل شانه. نو دې سره بس تاسو مسلې الله جل شانه ختمې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ په صحت کې به الله جل شانه همیشه د فاره خوشحاله و باد ساته. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه او مقصدونه، کاروبارونه د خپلو خزانو نه هغه روان کړئ. چې مسلمانانو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د الله جل شانه د کلام وظیفه ده. هغه یو داسې وظیفه ده چې په دې باندې ډیرو خلکو تجربې کړي دي. دا خو د الله تعالی کلام نه د تجربو څیز نه دی، لیکن دا د یقین په توګه باندې ویل کېږي چې په دې باندې الله جل شانه د رزق برکت حاصلی. یعنی که څوک مطلب داسې چې پریشان حاله یې رزق مسئله وي، یا یې خاون په سعودي عرب کې د کاروبار نشته، په کور کې د بچي کاروبار نه کوي، دا لږ په خپله کاروبار نشته، نوکري ورته نه میلاویږي، د جنۍ د سیړه مشکلات دي، د هغوی کاروبار نشته دی، نو دې سره به الله تعالی ختم کړي. اوس که په چا قرضونه وي نو د قرضونو د ختمېدو دپاره هم دا بهترینه وظیفه ده. قرضونه کو د غر برابر ولې نه وي، الله جل شانه ته هیڅ ګران نه دي. الله جل شانه به ولا خپله هغه بندوبست او دغه امداد به ورسره وفرمایي. مسلمانانو که د چا نوکري نه وي، نوکرۍ دپاره هم کولی شئ. دا تعویض خو تاسو په زعفرانو هم لیکلی شئ یا په چاندی باندې هم لیکلی شئ، د ځان سره ایږدلی شئ. مطلب دا الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. که چا زعفران راوړل او په هغې باندې په یو سپین کاغذ باندې دا ولیکو او ځان سره په جیب کې بټوه کې فرض کې کېښود، نو هم به د مخ او بند روان شي، په هرې طریقې سره به د هر قسم حاجت پوره شي. یا که دغه نه وي نو چاندي دا هم میلاویږي، دا سړی ولیکي او په هغې باندې هم لیکلی شي. اوس که یو سړی دا کارونه نشي کولی، زعفران هم ډېر ګران دي، چاندي هم ګرانه ده، لیکل هم ګران دي، نو بیا مسلمانانو دې لوستل تاسو دا ولولئ دا وظیفه په دې طریقه باندې چې کومه طریقه راته زه ښایم ان شاء الله چې الله جل شانه به ورسره ستاسو تمام دغه مشکلات او پریشانۍ ختم کړي. طریقه کار دا دی مسلمانانو، دا وظیفه به تاسو کوئ. دا وظیفه خو بهترین وخت د تهجد دی، ځکه دغه وخت کې د الله جل شانه خصوصي رحمت بندګانو ته او ځمکې والو ته دا حاضر وي او الله جل شانه د الله تعالی فرشتې اعلان کوي څوک حاجتمند شته چې الله تعالی دا حاجت پوره کړي، څوک بیماران شته چې الله تعالی ولا شفا ورکړي، څوک مشکل والا شته چې الله تعالی د هغه مشکل ختم کړي. رب مشکل کوشا دی، رب حاجت روا دی. مسلمانانو زمونږ ټول په ټوله هغه خالق او مالک رب العالمین دی. نو که دغه ټایم کې وکړی شي ډېره بهتره ده. که دغه ټایم کې نه وي، د ماسخوتن د مونځ نه پس مسلمانانو چې کله زنانه هم په آرام شي، ماشومان هم اوده شي، شپې هم اوږدې دي، نو 2 رکعاته به تاسو صلات حاجت مونځ وکئ او 2 رکعاته به ورسره تاسو صلات توبه مونځ وکئ. لومبی به 2 رکعاته صلات توبه مونځ وکئ، بیا به 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکئ. د هغې نفس مسلمانانو بیا به تاسو 11 کرته درود ابراهیمي ووایئ. کم درود شریف چې موږ په مانځه کې وایو هغه به ښکلې طریقې سره ووایئ او بیا به د دغه درود نفس تاسو 314 مرتبه
الله لطیف بعباده یرزق من یشاء. مخکې به یو فیره بسم الله ووایي ښه. د هغې نه پس به بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایي. د هغې نه پس په خپل لاسونه الله تعالی ته پورته کړي چې الله دا 2 رکعاته داسې دعا به غواړي چې د څنګه ویم الله تعالی دا 2 رکعاته زما د ګناهونو دپاره شو. الله زه به نن نفس یو ګناه هم نه کوم. الله که ما دا مصیبت دی بیماري دا حاجت مې نه پوره کېږي الله زما د ګناهونو د وجې نه دا په ما باندې دا کېږي یا الله ستا د محبت د وجې نه کېږي. الله کو ستا د محبت د وجې نه زه پرې راضي یم. الله کو د ګناهونو نه وجې نه هر انسان ته ځان معلوم دی نو الله په دې 2 رکعاته صلات توبې سره زما ټول ګناهونه معاف کړي. آینده دپاره به یو ګناه هم نه کوم. آینده دپاره 15 وخته مالکه مونځ کوم ستا اطاعت او بندګي به کوم. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر سنت به ژوندی کوم. هغې نه پس به بیا چې کله 2 رکعاته د 2 رکعاته صلات توبې دعا شوه بیا د 2 رکعاته صلات حاجت دعا چې الله تا ته نږدې انسان هغه دی په سجده کې او الله ما ستا دپاره 2 رکعاته نفل مونځ وکړو. الله چې ته په دې 2 رکعاتو باندې زما حاجت پوره کړي. مالک الله زه ډېر زیات ګناهګار یم عاجز یم. الله که ته زما مدد ونه کړي زما نصرت ونه کړي زما دا حاجت پوره نه کړي الله زما څوک حاجت روا نشته زما مشکل کوشا څوک نشته. الله کو زما د حاجت پوره کېدو سره الله ستا په خزانو کې کمی نه راځي. الله نه ستا په خزانو کې سیواوالی راځي. الله ستا خزانې ډکې دي. الله ماله د خپلو خزانو نه زما د حاجت پوره کړه. الله ای مالک الله دا دعا به دغه رنګي ووړئ. دعا نه پس په مخکې 11 پیرې درود شروع وایي وروسته به هم 11 پیرې درود ابراهیمي دعا نه مخکې وروسته خامخا وایي. دا وظیفه به څو ورځې کوئ مسلمانانو دا به تر 140 ورځو پورې جاري ساتئ انشاءالله العزیز. انشاءالله چې د 140 ورځو کې دننه به الله جل شانه ستاسو هر قسم مسله او حاجت انشاءالله الله جل شانه پوره کړی وي. پوره یقین سره وظیفه کوئ. پوره دهان سوچ سمج سره کوئ او ناامیدي د الله تعالی نه مه کوئ چې ما ته ډېر خلک اکثر رابطه کوي موږ وظیفې کوو نه قبلیږي نو دا ناامیدي ده. موږ په خپله په دې باندې مهر ولګوو په دې باندې ځان وکیل جوړ کړو چې زما حاجت الله نه پوره کوي. نو چې موږ په خپله دا خبره وکړو چې نه پوره کوي نو الله تعالی به څنګه پوره کوي. مسلمانانو الله تعالی نه امید ساتئ چې پوره کوي به وخت به راشي الله تعالی به دې خو پوره یې نه کړي د دې په بدله کې یو بل څه نعمت راکړي بله پریشاني به رانه لرې کړي. موږ خو صرف د دغه حاجت په تمه باندې که نه نور خو د الله تعالی څونه انعامات دي کرامات دي د الله تعالی څونه احسانات دي موږ د هغې ما تاسو ډېر ذکر نه کوو بس صرف دغه حاجت په دغه کې لګي. نو انشاءالله کو حاجت پوره نه شو د هغې نعم البدل به الله تعالی راکړي د هغې د فاس او بل یو بهترین نعمت الله تعالی راکړي. الله جل شانه هم خوشحاله ساته زر ته دعاګانې کوم تاسو موږ ته کوئ الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیره.